راته وایي سر چې نن سبا د ډرګز یا د نشو چې دی نو هغه ډېر زیات په معاشره کې خورېدل چې دی هغه شروع شوي دي. غواړئ بیا په تیره تاسو خپل څه کردار ادا کوئ چې دی په پښتو ډرامو فلمونو کې یا چې دی نو دشمني شو کېږي یا ورته چېرته چې دی نو پیسټلي شو کېږي دا نمونه څیزونه دا سر که موږ وګورو زموږ په معاشره کې د فیمیلز ایجوکیشن له زیاته توجه زیات خلک نه ورکوي او هغه په دغه وجه سره بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو زه غفران الله هم دغه یو هڅه را روانه شوې ده چې زمونږ نوي نسل ته چې دی د اګاهۍ په توګه باندې چې دی نو موږ یو مهم ږدو د دغې مهم مقصد څه دی دا چې زمونږ پر روان کل چې کوم دی یا نوی نسل دی هغوی ته یو اګاهي ورکړی شي که مونږ وګورو چې نو زمونږ په معاشره یا زمونږ په معاشره کې چې کوم را روان نوی نسل دی یا نوی کل دی هغه په نشو باندې راوښتی دی چې لکه بلی عام ولس چې دی نو هغه ډېر زیات متاثره کېږي یو وخته د دې غټ اثر چې دی نو دوی په دې باندې د پیسو نه هم خلاصېږي د تعلیم نه هم محرومه کېږي نو دغې نوي نسل ته چې دی نو د اګاهۍ په توګه باندې چې دی نو دغه زموږ دا نننی مهم دی. دویم سټپ چې دی هغه چې دا دی چې زمونږ د پښتو ډرامو یا فلمونو همیش لا زمونږ کلچر چې دی هغه خراب ښودلی دی زمونږ په نوي کل کې چې دی نو همیش لا خراب اثرات چې دی هغه پرې باسي نو دغې نوي کل ته د دغې نه د منع کېدو دپاره او د ښه والي دپاره چې دی نو هغه هم زمونږ دا نننی مهم دی. په دې کې به چې مونږ قانوني طور هم کسان ایډ کوو بیا په تیره د ډي آر سي د ممبرانو سره انټي نارکاټکس ممبرانو سره به هم خبرې اترې کوو نو پروګرام مخ په وړاندې بوځو تاسو زموږ سره د کیمرې په سترګه اوسئ. قدرمندو کتونکو زمونږ دغه مهم دوام لري او په دې کې زمونږ هڅه او کوشش دغه دی چې دغسې خلک تاسو ته په خپل سکرین باندې رامخې ته کړو چې هغه د دغې هر قسمه غلطې لارې نه بچ شوي دي او صحیح لارې خپله کړې ده او په هغې باندې خپل مقام او بام ته چې دی هغه ځان هم را رسولی دی. هم په دغې لړ کې را سره نن په دغې خپرونه کې موجود دی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر لقمان صاحب. نننۍ خپرونه چونکې د دوی سره ده چونکې دا د معاشرې هغه خلک دی چې د دغې لارې د بچ کېدو له کبله ځان دې بام او مقام ته را رسولی دی. پروګرام چې دی هغه مخکې بوځو تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ټول ناول چې تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او شکریا مو هم ادا کوو چې خپل ټایم مو راته راوبخو. دا راته ووایئ سر چې نن سبا د ډرګز یا د نشو چې دی نو هغه ډېر زیات په معاشره کې خورېدل چې دی هغه شروع شوي دي خو دغه نشه چې دی دا خو لوی لاسته کې خو زمونږ په را روان نسل کې یا په ماشومانو کې چې دی په ډېره زیاته تیزۍ سره روانه ده چې لکه بلې عام ولس چې دی هغه هم ډېر زیات متاثره کېږي. د دغې نشې د لاسه چې دی دوی د خپل تعلیم نه هم وځي د نورو سرګرمیانو نه هم وځي او دغې غلط طرف ته چې دی هغه روانېږي. نو دغې ماشومانو ته یا دغې پلارانو ته به د اګاهۍ په طور تاسو څه میسیج ورکول غواړئ بیا په تیره تاسو خپل څه کردار ادا کوئ په دې. بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره موږ ته شرف راکو چې تاسو دا انټرویو موږ نه ریکارډ کوئ د دې غبرې کې. بالکل کرنٹ چې کوم زموږ جنریشن دی دا ډېر زیات دې طرف ته مایل شوی دی. د نشو یو رجحان راغلی دی دا یو ډېر ډارک کلاوډز راغلی دي تورې وریځې راغلي دي د دې شي زموږ په معاشره باندې. زما خو دغه یو غد همبل یو ریکویسټ ټول فیملیز ته سپیسیفیکلی پیرنټس ته چې هغه د خپلو بچو لږ چیک اینډ بیلنس وساتي چې زما بچي ته زه دونه خرچه ورکوم آیا دا خرچه دی چېرته لګوي څنګه لګوي چا سره کیني د روټین څه دی. مونږ نن افسوس خبره دا ده چې مونږ ماشومانو ته خرچې ورکوو خو څه چیک اینډ بیلنس پې نه ساتو که نه چې هغې د ایجوکیشن کیریر هغې زندگی هغې صحت هغې ډېر څه کمپرومایز شي. نو بل دا دی چې لکه اویرنس کمپینز هم ډیفرنٹ روان دي خو الانګ وذ آل دیز کمپینز د څونه کمپین روان دي هغې باوجوده هم دلته د نشې رجحان ډېر شوی دی. نو هغې یو واحد وجه دا ده چې زموږ په سوسایټي کې مونږ چیک اینډ بیلنس په خپلو ماشومانو نه ساتو. نو پیرنټس ته پکار دي چې هغه لږ چیک اینډ بیلنس پې وساتي. مین ویل مونږ ګورنمنټ مشنري په طور باندې د سی ایم صاحب او د چیف سیکرټري صاحب کمشنر ملاکنډ ډویژن او جناب جنید خان صاحب ډي سي سوات د هغې ټولو احکاماتو مطابق مونږ لګیا یو دا چې څومره هم ډرګ ایډکټ سي د هغې خلاف مونږ کریک ډاون هم شروع کړی دی هغې ریهیبلیټیشن هم شروع کړی دی. مونږ په خپل پارټ باندې ګورنمنټ لګیا دی ګورنمنټ مشنري چې کومه د هغه لګیا ده د دې خلکو د فلاح او بهبود دپاره خو دې خلکو ته هم دا پکار دي چې لکه لږه خپل د ماشومانانو د خپل فیملیز د خپل خلکو لږ خیال وساتي. سر زمونږ دا مهم چې دی دا هم خاص کر د را روان نسل دپاره دی. نو چونکې که مونږ وګورو نو زمونږ د پښتو کلچر چې دی هغه داسې نه دی لکه څنګه چې مونږ ته په پښتو ډرامو یا په فلمونو کې شو کېږي. په پښتو ډرامونو کې زنګ را روان نسل ته چې دی په پښتو ډرامو فلمونو کې یا
چې د نو دښمنی شو کیږي یا ورته چرته چې د نو پیسټلی شو کیږي دا نمونه سيزونه شو کیږي چې هغه هم زموږ په معاشره باندې ډیر غلط اثر پرې باسي په دغه باندې وسوي غواړي. بالکل دغه هم یو مسکنسپشن دی زمونږ د چې کوم upper elites specifically in film industries or dramas کنه. نو زه خو به دا وایم چې پښتون کلچر کې صرف ټوپک او جنگ جګړې نه دي. پښتون په کلچر کې مهمان نوازی هم ده، پښتون کلچر کې یو درنواله هم ده، پښتون کلچر کې یو ولاړ هم ده چې ولاړ وي، پښتون کلچر کې غیرت هم ده، پښتو هم ده. نو پکار دی چې مونږه هغه پوزټیو سایډز راوچت کو او چې کوم دی یو مشترکه پښتون خو په دې باندې مشهور چې دا مشترکه ډرایوز کوي لایک پښتون ځمکه باندې بچا مخکې هم تاسو هیستوري راوچته کوي په پښتون ځمکه باندې سو غلط نشو راتلی هغه وجه ولې چې دی ولاړ به یو بل سره به ولاړو او مهمان نوازه خلکو. خو لکه افسوس خبره ده چې مونږه هغه ډراپیکس هغه لوپ هولز هغه کمزوري پوینټونه چې ټوپک او تمانچې هغه مونږه پورټری کوو په فلمونو ډرامو کې او هغه سایډ چې مونږ نه چتو چې چرته پښتون خپلواله دی، پښتون خیست دی، پښتون مهمان نواز دی. نو پکار دی چې مونږ هغه شیزونو باندې امفسایز ورکو. بل دا سر که مونږ ګور زموږ په معاشره کې د فیمیلز ایجوکیشن لزیاته توجه زیات خلک نه ورکوي او هغه به دغه وجه سره زیات خلک چې دی نو هغه وایي چې یا دغه جنکۍ یا فیمیل چې دی هغه تعلیم وکړي نو هغه به مخکې په دې باندې څه وکړي. نو څه ګڼئ تاسو سر دا ګڼئ چې دغه فیمیل چې دی دا په معاشره کې ځاله تعلیم وکړي نو بیا د خپلو بچو په تربیت کې هم اهم کردار ادا کولی شي یا معاشرې له هم ترقي ورکولی شي، دا ګڼئ؟ بالکل زه وایم چې دا یو ډېر فیورټ کوټ دی چې give me an educated mother and I will give you an educated nation. چې ته ماته یو ایجوکیټډ یو تعلیم یافته مور راکې نو هغه یو تعلیم یافته مور چې کومي هغه یو تعلیم یافته جنریشن یو نیشن یو کوم ته جنم ورکی. دا خو ډېر ضروری خبره ده. بلکې زه به دا وایم چې کرنٹ چې کوم جنریشنز طرف ته مونږ کومه د دنیا روانه ده دا بالکل نیوکلیر سټیټ طرف ته روان یو لکه یو نیوکلیر سچویشن برازي هغه کې به دا ډېر زیات ضروری شي چې زنانه بزن خپل یو پروفیشن ساتي ادروایز سروایول به ډېر ګران شي. نو زنانه لپاره ایجوکیشن، جاب، کیریر او بزنسز ایون مختلف ایونیوز هغه ته هم اپورچونټیز پکار دي چې هغه خپل اپورچونټیز اویل کی او مرسته وکي د میل سره بجای دا چې مونږ هغه سلور دیوالونو کې بندې وساتو ایجوکیشن په نو کو. نو زه خو وایم چې ایجوکیشن د لپاره د هم نه کی چې هغه جاب وکي خو د لپاره دی وکي چې پوهه راشي. نو پوهه لپاره هم ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی. بغیر د پوهه ژوند خو بیا یو جاهل ژوند شو کنه، جهالت کې ژوند شو. نو بالکل زه خو دا د دې په فیور کې یم چې وومن او سپیسیفیکلی پښتون ټرایبز کې هغه لپاره ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی. ډیر زیات مننه د خبرو کولو. جی قدرمنو کتونکو دا ایډیشنل اسسټنټ کمشنر لقمان صاحب چې خپل خیسته خبرې چې دا غیستا سره شریک کړي زموږ هم دغه حسره چې دغه خلکو په خبره باندې په دې معاشره کې سم مثبت تبدیل